أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. لکه څنګه مو دین مخکې ان آیتونه یغو ترجمه او تشریح وکړه مختصر څنګه کې د منافقونو دوی ډالې وي چې وا ډاله هغه څنګه مکمل انکاری وا او وا هغه ډاله د هغه لغندې به ایمون او اسلام نه متاثر شولو نو څه طرف ته څنګه تللو خو بیا به کله د طرف ته وکتلو دیغه دی واجنه نو بیا به منافقت طرف ته رولو کولو تر باندې دی اسلام یعنی کله به ایمون نه متاثر کیدلو او کله کله به بیا واپس رولو په تذبذب کیو نو اوس الاپوک دغه آیاتونو کې دغه مثال بینی الله جل شانه فرمایي مثلهم مثال دی دغه کمثل الذی پشون دی اغا کاستا استوقد نارا اغا ور بالگی فلما اضاءت هر کلا سرانو کی ما حوله گیر چپیر دی یعنی سکلا یو انسان یو سړی ور ولګي اغا ور لګول دی واجنه گیر چپیر زکم زو د غټول رانو کی ذهب الله بوزي الا پوک بنورهم دی دغه نور یعنی د سترګو زکم رنۍ دا اغا رنۍ وتا ختم کی رندې کی وترکهم او پریک دی دغه فی ظلمات پتیارو کې لا یبصرون صدقو قتل نشي کولا سمون بیا ځکه یعنی تیاری کې پریک دی جواب خبره ته تیاری کې سمون بکمون سمون کڼه دی بکمون ګونګیون دی عمیون ړنده دی فهم لا یرجعون بس هغه الله پاک طرف ته رجوع نه کوي دا مثال یو بیان شروع او یا دغه خلکو مثال دغه منافقانو مثال څنګه دا کصیب پښون دی هغه زور سره یا زیات بارون اوریدون کی دا موسلادار بارش دی پښتو کې مو زیات بارون وتی هغه زیات دغه مثال پښون دی هغه زیات بارون اوریدون کی من السماء دی اسموننا فيه تپدی تیز بارون کی وی ظلمات تیاری ورعد او دی اسمون کوم आवाज دا هغه وبرق اورانو یعنی کوم اسمون زغوریږي هغه غوریدل ور کی وی وبرق او د اسمون پړکور کی وی نه دغه مثال په شون دي هغه د لکه اسمون نه خط تیز بارون وریږي سخت تیز بارون کی تیروي او د اسمون غوروي او د اسمون پړکوي دا خلک چې کوي یجعلون نبوسی اصابعهم غوتی دغه فی اذانهم په خپل غیګونو کې من السواعق دی دی اسمون आवाज نه حذر الموت دی وجه دی ډور دی مرنا دی مار دی ډور دی وجه نه دغه غیګونو کې غوتی نبوسی والله الله تعالی صدا محیط احاطه کون کدا بالکافرین په کافرونو باندې یعنی الله تعالی په کافرونو باندې احاطه کون کدا یکاد البرق قریب ده دغه بجلی د اسمون आवाज کوم ده یعنی د بجلی اسمون پړکو کوم ده قریب ده یخطف ابصارهم څبوزي سترګو نذیر دي دغه
کلما هر کله اضاء لهم څه رڼو شي دغو ته یعنی هغه اسمان بجلی څه کله پړاک شروع کړي که نه اضاء لهم دغو دپاره رڼو کي مشو فی دي کې دغو مزال کوي و اذا اظلم علیهم او څه کله دغو باندې تیاره شي قامو بیا ودرېږي ولو شاء الله او که چې دا وغواړي الله لذهب بسمعهم بوبوزي هغه غیګونه دي دغو یعنی ختم بکي دغو غیګونه مطلب په غیګونو به کڼه کی و ابصارهم او ختم بکي الله پوک دي دغو سترګي یعنی سترګو نظیر به الله پوک ته ختم کی ان الله بشکل تعالی صدا على كل شيء په هر وشي بني قدیر دا هر وشي بني الله پوک قدیر دا بهرحال په دې آیتونو کې الله پوک د منافقانو dva مثالونه بیان کړلو ایو ولا مثال بیان کړلو ایو منافقین وی ډالي صدغو مثال بیان کړو په شون دی هغه د لکه یو کاس ور ولګي ور سره نه پیدا شي غیر چپیره څه کله رڼۍ ولګي به دي د خپل د خنه پاتیم لاګي د منګور پاتیم لاګي د ارچ شي ته پاتې لګي ویلي غیر چپیر وطن رڼو شي دی ټایم کې د سړی سترګې نظیر نه لګي نه کارنو وی هم بیا غا د فایده نه ویر کوي نو گویا کې دغه مثال د سیات سور لګیدل دا غیر چپیر رڼو دا او دغه پستر کو باندې نظیر نه لګیړند دي نه دغه منافقونو مندانو مثال لا څنګه ور لګیدل دا ور نه فایده راسي دي ته تون نه راسي دي د خپل د خنور کې پاتې لګي نه اندسه منافقانو زبانی اقرار هم دا صدقو صرف په شبي باندې ایمان راوړل دا نو دا صرف دې لپاره چې دغه اولاد ته تون ونه رسیږي هغه اولاد حفاظت وشي د مول حفاظت وشي او څه کله دغه ایمان اقرار وکي نه د ایمان اقرار دی واجنه دغه څه کله د اسلام اظهار وکړلو هغه به جواب خبره چې دغه تفیدی ملويږي خو دې ټیم کې الله پاک دغه هغه منافقت الله پاک ته جواب کړلو یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب کړلو دا منافق خلک دي نه لکه څنګه دا ور لګیدل وی غره نو وی خته سړی پستر کو باندې ډون شي هغه ته هیڅ فایده نه کوي اندسي ور لګیدل دا یعنی ایمان رڼو دا غیر چپیر یعنی د اسلام هغه اسلام دی واجنه دغه کوم فایده ملوي او څه کله سترګو نظیر نه وی فایده ته نه مليږي مطلب دا چې دغه کې منافقت ته الله پاک دغه منافقت جواز کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صدا اسی منافق دي اسلام څه کوم فایده ابو دغه ته نه ملويږي څه کوم زبانی اقرار دغه کړه هغه زبانی اقرار دغه نه چلیږي یو مثال دغه منافقون ته بالکل منکر وو د مشرکون نو دا الله پاک وخیل چې د منافق خلک دا په دغه باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه منافقت جواز کړو بل مثال کې الله جل فرمایي او کصیبن خود تیز باران شروع وي او تیز باران کې تک تور تیروي اسمان هم غوريږي او اسمان پړکیږي هم کله چې اسمان پړا کوي په کور دغه اسمان څخه کله غوريږي دغه دي طرف ته توجه کی ته اسمان غوريږي باران تیزیدل شي غلې وریدل شي دي طرف ته دغه سوچ وکي او څه کله بیا رڼو شور کی دغه زر زر مزال شروع کی چې تیرې شي بیا ودرېږي نه اندانو منه د تیز باران مثال هغه ایمان د یا قرآن دا او په دې تیز باران کې هغه تیار او هغه پړاک یغه مثال لکه څه کله تیروي یا پړاوي کنه ته ایمان نه بعد مراد دغه ایمان نه بعد به تو بني مشکلات رسي تکلیفونه برسي اب ته برداشت کوي یا قرآن کې کوم وعیدونه بیان شوي دي یا کوم اخرت ولا ډرول لا هغه اب ته برداشت کوي لکه څنګه ته برنه کې هغه شون ته برداشت کوي تیاری برداشت کوي او دغه رڼو کومه ده دغه دنیوي فایده ده څه قرآن پاک کې کومه یعنی رڼو دی واجنه ته دغه ترونو ملو شي تیور کی مزال کوي کنه اندسه څه کله دغه ایمان ورلو ایمان دی غرنه دی واجنه دغه ته دنیوي فایده ور کی ملويږي څنګه هدایت تا او څه کله دا تیز بارون دا او اسمان غورو دا پړکو دا دغه غیګونه ور کیږي غیګونو کې ګوتی ور کیږي څنګه आवाज ونه ورو دسي چې هغه आवाज وردل دی واجنه مو مړ نشو اندانو من څه کله دی قرآن پاک آیاتونه بیانېږي وعد وعید بیانېږي نو دغه خپل ګوتې غیګونو کې ورکېږي څمو دا ونه ورده سینې څمو باندې اثر ونه کې څمو مسلمانون نشو او که مسلمانون شو ایمان بزلته نوځي چې ایمان بزلته نو وته گویا کې دا هم دغه دی پر ایمان ته کفر نه روختل منافقت نه روختل ایمان طرف ته دغه دی پر مارګو بهر الله پاک دغه دوه مثالونه بیان کړو صدا منافقون دي او مشرکون دي آیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانی نه بعد دا منافقون وسم شته دي کنه شته دي نو چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله پاک دغه منافقت وحی په ذریعہ سره خیالو دا منافق خلق تا او دغه پاتې به دغه لګیدل هغه به د قرآن پاک هغه عقایدونه مخالفت کول هغه پر ټوکی کول یا هغه کې گاډي واډي نو ایمان او د اسلام اسی دا واغ به کوله خدا به دغه د ایمان او اسلام مخالفت کولو نو د قرآن پاک منافق ویلو او د منافق د قرآن پاک ملحد هم یای الذين يلحدون في آیاتنا او احادیثو کې د سری ته زندگی لشي دي
چونکې کافر او دا منافق او دا مشرک دا ټول یوه خبره حکم یې کیو دا نو دغه ته منافق ویل شو او کافر هم ویل شو څه مؤمن نه دي نه کافر دي. نه امام مالک رحمت الله فرمایي څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زمانې نه بعد څه دارو منه چا کې شون موندل شي بالکل هغه ته منافق ویل شي. نو قرآن پاک دغه آیتونو کې موږ ته دا معلومه شوله صدا مؤمن متقی ده یغه دا صفات دي دا کافر ده هغه کې به دا خبر وي دا منافقون دي او منافقونو کې به دا خبر وي هغه به دا نه دوي کې دا خبر دي کی او مثالونه هم بیان کړو. بهرحال د منافق مثال یو بیان دا شولو څنګه ور بال کړل شي او ور نه کومه फायदा کیږي څنګه دی واجنه هغه ته تون نه راسي غلا په کې سترګو نزيد وغلي او ور هغه نه دي څه फायदा نه کوي اندسي ایمان دغه دوا کوي ایمان دی واجنه دغه ته کومي فائدې ملويږي ا دوا دغه وکړه الله پاک دی دغه کفر او منافقت الله پاک پیغمبر سم ته جواز کړلو نو څکله جواز کړلو ګویا لکه ازو کې سترګو نزيل لور شي ور فائدہ نه کوي اندسي کې دغه ته منافقت جواز شونه دغه په زبني خلی بني ایمان کول ایمان دوا کول ا دغه ته فائدہ نه کوي. یو مثال بیان کړلو بل مثال دا بیان کړلو چې شنو لکه اسمان نه خود تیز بارون وریږي اخبارون کې اسمان هم غوريږي او اسمان پړکیږي هم دا خلک غیګونو ته غوتی ورکیږي نه اې دې لپاره صدا आवाज مو غیګونو ته رونه شي تیز او د سینې ته مړ نه شو نو اسمان نه خود تیز بارون وریدل دا تیز بارون وریدل د ایمان د یا قرآن دا صدې ایمان کې دی قرآن کې لکه څنګه چې بارون کې خود تیز ته تور تیروي اسمان پړکی اند سې دي کې هغه مصیبتونه تکلیفونه دي صدا ته برداشت کی لکه ازو کې ته دا شون برداشت کی لکه صبر وکي ته به سي د لار ملو شي او څه کله رڼو شي هغه برنه کې دغه زر زر روان شي زون رسي امن ولا لاري تا کله تیرې شي بیا ودرېږي اند سې دا قرآن پاک سکله دغه ته د وعد و عید بیانېږي او خوشاله زری ته ملويږي نو دغه ته بدی کې مزال اسون وي خدغه غوتی ورکیږي غیګونه کې دي پر د خبرې مونږ ورو ایموزله ته ایمان داخله شي ایمان داخل شو بیا مو مؤمنون شو نو دا یو قسم ته گویا کې لکه ازون کې اخ دی واجینا یا ډور دی واجینا ساده اسمون او د تاندر غورو اواز واجینا مو مړ نه شو دي ځن کې دا قرآن او حدیث مو د زړه ته کوز نشي سواق دی واجینا مو روحاني مرګ مو ته ملو نشي سمو د سینې کفر نه منافقت نه الحاد نه ونړو سمو مړ نه شو. نو الله تعالی د قرآن پاک د آیاتونو باندې موږ ته عمل کولم توفیق نصیب کی او په دې ترجمه باندې پوهه سمجھ نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.